وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دا دی چې الله تعالی ته په کومو شیزونو سره توسل او وسیله نیول جایز دي؟ نو وسیله چې دا اول د وسیلې معنی زده کول پکار دي. وسیله امام راغب مفردات القرآن کی وی او ابن منظور افریقی لسان العرب کی وی چې وسیله التوسل الى الشیء برغبتن ته وی، یو شي ته په مینې سره رسېدلو ته وسیله وی، دا لغوي معنی ده. دارنګې وسیله منزلت ته وی، درجې ته وی، رغبت ته وی او رسېدو وصلت ته وی. او په اصطلاح کې وسیله چې دا مراعات سبیله بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعه، دا تعبیر مفردات کې امام راغب کړی. الله تعالی د لارې لحاظ ساتل په علم او عبادت سره کوشش کول ښه کارونو د شریعت دي. دارنګې وسیله الله تعالی ته د هغه په اسماء او صفاتو سره، په عباداتو سره، په ایمان سره، په عمل صالح سره الله ته ځان نږدې کول، دا شرعي وسیله ده. دې باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکلی دی، کتاب الوسیله، او شرح عقیدة الطحاویه کې ابن ابي العز د هغې ښه وضاحت کړی او د عقیدې په نورو کتابونو کې هم د دې بحث شته دی. کوم چې جایز وسیلې دي هغه شپږ قسمه دي. اول قسم وسیله په نومونو او صفاتو د الله باندې، او دلیل د دې لپاره سورة اعراف کې راځي، الله فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی د پاره ښایسته نومونه دي او الله تعالی په دې نومونو او صفاتو سره رابلې. نو وسیله د الله په نومونو او صفاتو سره دا قرآن کې راغلی ده. دویم قسم وسیله په ایمان او اعمال صالحو سره، په دې باندې هم د قرآن او د حدیث او دارنګې د اجماع د امت نه دا وسیله ثابته ده. او دارنګې په دې باندې قرآن کې ډېر ګڼ آیاتونه دي، او بخاري کې هغه مشهور حدیث دی، حدیث الغار چې ورته وایي، چې هغه درې کسان د باران نه تښتېده او یو غر کې یو غار و، په هغې کې ورننوته او د غر نه یو غټ ګټ راوځغړېدو، د غار خوله یې بنده کړه. دی پسې بالکل خوراک هم نو، څښاک هم نو، دی بالکل بار دنیا هم نه لیدله. دغه وخت کې د درې واړو الله ته خپل نیک اعمال وسیله کړي، او د دغې نیک اعمالو په ذریعه الله پاک د دغه مشکل نه دی خلاص کړي. هغه تفصیل د هغې حدیث د بخاري کې راغلی دی. دارنګې وسیله په دعا غوښتلو سره د ژوندي چې حاضر وي، یو سړی نیک سړی دی ته ورته ما ته دعا وکړه، دا وسیله صحیح ده. یا اسباب ظاهریو سره هغه ته علم وشي، هغه ته خبر ورکړې، لکه د ټیلیفون په ذریعه، د موبایل په ذریعه ورته ووایې، د خط په ذریعه ورته ولیکې چې ما ته دعا وکړه، نو دا وسیله هم جایز ده. او په دې باندې حدیث د بخاري دلیل دی او نورو کتابونو کې هم دی چې صحابه کرامو په باران او استسقا کې عباس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی صلی الله علیه وسلم ترو داغه دعا وسیله کړې وه. دارنګې خپل عجز الله ته پیش کول او دا وسیله کول، دا وسیله هم جایز ده چې الله زه ډېر کمزور یم، زه ډېر ناچیز یم، زه ډېر ګناهګار یم، ما ته بخښنه وکړي. لکه آدم علیه السلام او حوا بیبي چې دعا کوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا په خپل عجز او دارنګې عاجزۍ سره الله ته دعا غوښتل او وسیله کول. دارنګې وسیله نیول په درود ویلو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې، لکه سړی اول درود ووایي او بیا دعا وغواړي. او حدیثو کې هم دا راغلي دي چې کمې دعا نه مخکې درود وویلی شي، دعا په اول کې او دعا په آخر کې هغه دعا الله ښه قبلوي. نو دا درود ورته یو وسیله غوندې شوه. دارنګې اضافت د ربو کې عباد الصالحین ته،
لکه حدیث د عائشہ رضی الله عنها مسلم کې راغلی دی داسې دعا رسول الله ویلې ده اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. نو دا جبریل میکائیل اسرافیل ملائک دي او د الله عباد الصالحین دي. نو دی ته د رب اضافت سره دا د رب اضافت دی ته وسیله کول، یعنی وسیله په اضافت د رب سره د عباد الصالحین ته یا نور عباد الصالحین ته دام جایز ده. نو دا شپږ قسمه وسیلې چې دي دا جایز دي او د دې نه غیر بعضې نورې وسیلې دي چې هغه شریعت کې ناروا دي. لکه سړی دعا کوي چې په حق د پلانکي او جاه او په حرمت د پلانکي او په برکت او طفیل د پلانکي. نو دې کې تحقیق دا دی په دې طریقې سره دعا چرته حدیث صحیح یا حسن سره که ثابت شي نو جایز ده، لیکن په دې کې بعضې الفاظو دپاره خو بالکل حدیث نشته او د حق او جاه په باره کې چې کوم حدیث دي نو هغه موضوعي او ضعیف دي. نو دا دعا په دې الفاظو سره لوستل دا بدعت دی. دویم قسم غیر شرعي وسیله دعا غوښتل د یو خاص قبر په خوا کې په دې عقیدې سره چې دا دعا د قبر په خوا کې ښه قبلیږي. نو دا وسیله بدعت دی او د اسبابو د شرک نه دی، ځکه د قبر په خوا کې د دعا د قبلېدو لپاره هیڅ دلیل شرعي نشته. دارنګې بل یو ناجایزه وسیله غیر شرعي د قبر په خوا کې قبر والو ته خطاب کوي چې ای پلانکیا زما دپاره د الله نه دعا وغواړه، عقیده لري چې دا مړي اوري. نو دا هم په اتفاق د سلفو او د علماو سره ناجایز وسیله ده. دارنګې بله وسیله غیر مشروع چې یو سړی د قبر په خوا کې ودرېږي او قبرونو ته خطاب کوي چې زما فلانې حاجت پوره کا. نو دا شرکي وسیله ده، بالکل شرک حقیقي دی. او بل توسل غیر مشروع دا دی چې یو غایب ته آواز کوي بغیر د اسبابونه، یا مړي ته آواز کوي چې ای پلان کیا ای پیر بابا ای لوی ځوان را مدد شي زما مدد وکړه. نو دا قسمه وسیله هم شرک صریحي دی، ځکه هغه ته علم غیب ثابت دی. او دارنګې بل ناجایز غیر شرعي وسیله دا ده چې آواز کوي مړي ته د قبر نه لري یا یو غایب ته بې د اسبابونه چې پلانکې بزرګ او یا پیر دا به زما دا مرض جوړ کړي، زما حاجت په پوره کړي. دا هم شرکي وسیله ده، دا هم ناروا ده. نو څه وسیلې داسې دي د هغه شپږ قسمونه مخکې چې بیان شو اول کې، نو دا جایز وسیلې دي، قرآن او حدیث کې د دې ثبوت شته. او دا نورې وسیلې چې دې کې څه شرکي دي، څه بدعي وسیلې دي، څه حرام او غیر جایز وسیلې دي.